د یوې پارټۍ نه یوې لړ د بلې نه بلې لړ دا ګوره ټول څاړک له دې ملګرو دا وپېژنئ نه به شهباز شریف له ووټ ورکوئ نه به زرداري له ووټ ورکوئ نه به عمران له ووټ ورکوئ لاول د موقع را باندې عمران ومنډه بیا ورپسې دویم موقع را باندې شهباز شریف ومنډه دریم را باندې زرداري ومنډه دریم څلورم را باندې مولا ومنډه ملګرو دا ته یم چې ملګرو په اتفاق باندې چې کم سړی د چا دروازې له راغی ووټ به له نه ورکوئ که نه یوې پارټۍ له به مو ووټ نه ورکوئ وایي زما په 14,000 روپۍ بل راغلی ملګرو دا به زه د کم ځای نه ورکوم زه د خدای تعالی عاجز یم زه غریب یم زه د کور کرایه ورکومه که زه د ټوله جامه پیسې پرې وکړم که زه پرې چیني والم که زه پرې اوړه والم که زه پرې غوړي والم یا ملګرو دې ته خو سوچ وکئ که نه ملګرو د الله د رضا دپاره به ووټ نه ورکوئ زمونږ په غوښو باندې اړم چې زمونږ غوښې وخوړې وایي د دپو نه چې یارېږې کور کې کښېنه د دپو نه چې یارېږې کور کې کښېنه انقلاب خو د چوکونو نه شروع کېږي ملګرو څو ورځې وشوې چې په موږ پسې د دې حکومت د طرفه د ظلم یو کاروان را روان شوی دی زموږ سره د مهنګایۍ په شکل کې د ټکسونو په شکل کې او بیا د بیلونو په شکل کې چې کم زیاتې کېږي د دې په باره کې یو سیاسي مشر غږ نه کوي د هر سړي په خوله باندې تاله لګېدلې ده هر سړی لګیا دی د خپل جیب غم کوي د خپلو بچو غم کوي د خپلو کشرانو غم کوي خو زما د دې غریب ولس زما د دې ماشومانو بچو زما د دې ولس کم چې د ظلم او بربریت ښکار دی کم چې د بدامنۍ ښکار دی نن په هغو باندې د بیلونو په شکل کې د ټکسونو په شکل کې دا پمال په موږ باندې راغوځاري حکومت ته دا خواست کوم چې قسم مې دې په خدای نور مونږ شوي یو مونږ نور پریس کلبو ته نه شو تللی دفترونو ته نه شو تللی خو دا کولی شو چې په دې چوک کې ځان سیزلی شو ما ټول دنیا کې بې چولو ټټکې ګرځم په بازار کې روا لس زره مې کوک کرېلی روا په شریف آباد کې اوسېږم درې نمبر ګلۍ کې اوسېږم کوټې سر تو خنجال الله بالله لس زره بالله شل زره بالله زه بیل ورکما که داوچیني به والما که غوړي به والما که بچو رزق پیدا کما د ډول 500 روپۍ دي چې سر وځم د کوره قسم په خدای دی بیا به قسم خورم چې کورې سره بېګا ختلم ما چې شي ګولې وخورم که زه ورته وکړم چې خدای پاک دی دې ظالمان د خدای تباه کړي چې زموږ د غریب سړي رزق وخوړو موږ ته رزق پیدا کړي اوړه په څو دي چیني په څو دي غوړي په څو دي زموږ بچي نار شو زموږ بچي مړه شو غریبان بابا د رزق نه ومي چې بیل ته وجاړم زه مونځ کوم چې یا الله بیل مونځ ونه هېر شو چې نفل کوو چې نفل کوو چې خدای بیل ورکړو که بیلې بیل کو کرې ورکړو د خدای خاطر ته وګورئ موږ غریبانان یو موږ مجبور یو موږ ته ډېر 500 روپۍ میلاویږي چیني 500 روپۍ میلاویږي بیل 200 روپۍ بیل دی 3000 ټکسونه پې دي 2000 بیل دی 1000 ټکسونه پکې دي ای زمانو دا غونډ شئ خپل تپوس وکړئ موږ نن په دې مسله باندې راغونډ شوي وو چې نن سپېدپوشه کم کس دی نن هغه هم خپل بیل نشي ورکولی غریب خو غریب و هغه په ځمکه کې ننوتی و خو نور پسې هم په ځمکه باندې نه باسي زمونږ یو څو مطالبې دي صرف هغه مطالبې एकदम اوږدې خبرې نه کومه اولنۍ مطالبه زمونږ دا ده چې موږ ته د فیکس ریټ کېږي پر یونټ که څوک 100 یونټه سیږي که څوک 200 یونټه سیږي او که څوک 15,000 یونټې سیږي زمونږ 10 روپۍ په موږ باندې یو یونټ کېدی او د هغې پورې 400 نه څوک بیل سیږي هم د دغې د حسابه وی دویمه خبره دا ده چې قرضې تاسو والی حکومت قرضې تاسو والی د IMF نه والی د بهر ملکونو نه والی په دوبارې زموږ نه په بیلونو کې واخلئ زموږ نه په تیلو کې واخلئ دا په دویم پیر د زموږ نه قرضه واخسته هلته دې هم واخسته زموږ نه دې هم واخسته تاسو ټولې وخوړې ولې ټولې خورئ دې عوامو ته خو پکې څه پرېږدئ که نه درېیمه خبره دا ده چې په چا پسې بیل کم راځي د چا بیل کم راځي نو وایي لاړ شئ د ده نه میټر راکوز کړئ په دې سړي پسې ولې بیل کم راځي د هغه نه هغه زوړ میټر ویسي او هغه د جرانده ولګئ وایي چې د ده بیلونه تېز شي په ده پسې ولې کم راځي وایي دغه خبره شوله او بله مطالبه زمونږ دا ده زما خپل تجویز دا ده چې نن موږ راغونډ شوي یو خو زما یو تجویز دا واورئ د ننه پورې چې چا بیلونه داخل کړي دي هغو ښه کړي دي داخل شوي دي د نن نه بیلونه داخلول بنده مکمل طور